نننې چې کوم زمونږ د وړوکي شانتې ساده شانتې تقریب دی دا زمونږ د هشنګر سټار کرکټ کلب کوم چې زمونږ د کرکټ یو ټیم دی د هغې په حواله سره دی کرکټ چې دی دا هر ځای کې کېږي الحمدلله زمونږ د هشنګر د ټیم چې کوم ځوانان دي دا یو ینګ ټیلنټ دی دا چې زمونږ په ټیم کې دا یو خاص خبره ده چې هغه په بل یو ټیم کې هم چې نه وي زمونږ په ټیم کې ټول چې دی هم عمر دي یو پکې هم د یو بل نظام چې داسې مشر کشر پکې ډېر زیات نه وي د کال نیم فرق چې دا په هر ځای کې وي او داسې به نور څه نه وي الحمدلله زمونږ د هشنګر همدغه کوشش هم دی بل زمونږ د ټیم دا یو مقصد دی چې مونږ هم ینګ ټیلنټ دی چې هغه رامخې ته کړو او مخ په وړاندې بوځو تاسو ته پته ده تقریبا مونږ د 20-25 سال نه کرکټ سره وابسته یو او زه په دې باندې د الله شکر ادا کوم او ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ علاقه چې کومه ده نو هغه شکر دی په ټول د خیلدي اکټیویټیز کې ډېره زیاته مخکې ده ځکه چې د دې تقریبا 80-90% نوجوانان چې کوم دي نو هغه سپورټ سره اټیچ دي که هغه کرکټ دی که والیبال دی که فوټبال دی او که نور څه گیمز دي کرکټ چې کوم دی سچو صاحب ناست دی دوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې دا یو کرکټ دی یا نور گیمز دي په دې وجه باندې زمونږ چې کوم ینګ جنریشن دی نو هغه د فضولیاتو نه او د هر قسم کرایمز نه نشي وغیره نه بچ دی زه د خپل طرف نه دا وایم چې تاسو کوشش وکړئ چې تاسو په محلو کې کم هغه خلک چې کم په منشیاتو کې ککړ وي هغوی ځان سره راپاسوي کو د هغوی وردي لګي د هغوی بیټ بال لګي ځان سره په دې باندې اموخته کې او دا شعور ولا ورکې چې تاسو ته ډېره زیاته زندگی پاتې را او ځان سره په ګرونونو ته بوځئ کرکټ فوټبال هغوی چې کم پسندیده کیل دی په هغې باندې راواړوئ چې هغوی د دغې لعنت نه ووړي نو زه وایم کو په هغې باندې څومره خرچه کېږي نو انشاءالله زه څنګه چې صدیق به ووي تاسو نه په یو ټیم کې انکاري نیم د اوس ټیم نه تاسو ته وایم چې یو خو د اوس ټیم نه یو پری ټورنمنټ ارینج کې تاسو چې کوم دی هشنګر سټار څومره ملګري دي هغه د هغوی ارګنایزینګ وکړي او څومره خرچه چې په هغې کېږي هغه به زه برداشت کړم کو هغه د بالي کو هغه د تراپو خبرې ما ته ووایې خو بالکل انټري بنالی ځکه چې نن سبا کرکټ ډېر زیات ګران شوی دی دا زموږ زندگی چې کوم نه دا په یو ډیسپلین کې روانه ده دا کنه چې یو پورس ذمہوار سړی یا پولیس یا آرمی دا ډیسپلین نه ډیسپلین زموږ د کور شروع کېږي ډیسپلین هغه دی چې د مشر کشر سړی یو خیال ساتي یو خاطر ساتي دې ته ډیسپلین وایي داسې که ته کرکټ ټیم کې موږ ګورې دا کپتان دی دا وایس کپتان دی دا داسې دغه باندې راځي ما خپله کرکټ کړی دی زه خپله د کرکټ ښه کلاړي زه کله ایسا یم یو کله داسې و چې هغه بالکل د منشیاتو یا د جرم پیشو خلکو ګړو او په کې میدان هم نه اوس هم زه تاسو ته هغه ځای ښیم هغه ځای اوس هم شته په هغه دیوالونو اوس هم لیکل شته چې مسعود خاني پکار ده په هغې کې څه چې خلک هلکان دغه شان ما سره به ودرېدله هغه هلکان به داسې ما ته ودرېدله ویره پلانکي خان چې کوم دی نو دا هلته به کبډي کېده کبډي به کېده نو هغې کې به اکثر جګړه کېده ما کبډي بند کا نه وي چې ته موږ ته کرکټ ارینج کا نو ما ته ګوره بیټ بال دا شیزونه به د ظالم دا به درله زه والمه ویره د پلانکي کاکا پټې دی په ایس ام جا ښه ده او هغه چې کوم دی نه پکې څه کوي نه رېبي خو خلک پکې لوبې ته نه پرېږدي مې لړ به شو هغه هلکان ما سره ټول لړ اعلان کې د هغه زوی یم خو ته زما پلار ډېر سخت دی ده سره ته خبره وکړه نو چې هغه لړم ما کاکا دا پټې به څو ورکې وایي زه خو یې خرڅوم نه نو ما ورته مې په اجارې را الله که چې کم فصل ته کرې د هغې به تاله زه پیسې درکړم وایي ته پکې څه کوې مې مونږ آرمي راځي او هغې له پکې ټینټونه لګو نو په دې رضا شو وایي زه ټیک ده په برز مې هلکانو ته یې راځي چې پیج جوړ کړو چوکۍ ولونکي مصروفیات پکې کم وو آبادي کم وه نو موږ پکې خلکو ته رسیدي شو ډېر زیاته ایکه به ګراوند جوړ کړو په بله چې بابا راغی چې وکړه دې کې خلک کرکټ کوي بیا راغی وایي دا صوبالي لرې کوي زه کرکټ ډاګه نه ورکوم ای ورته تانېدار ماښام بیا لړ وایي نه تا خو به هلکان ټول لوبران کړه وایي د مونځ او دس نه دي د نور څه دي میا کاکا د جګړې نه مې دله منې کړه منشیات نه مې منې کړه هلکانو یو ټیلنټ دی یو خوشحالي ده پکې چې زه دوی په کرکټ باندې کړم په کیل کود باندې بند کړم د ذهن ته به اعلی جرایم راځي دی به منشیات استعمالوي دی به چا سره جنګ جګړه کوي غلا غلطي به کوي چې دې زه انګیج کړم په دې لوبو کې په دې کیل کې دې زه دغه کړم دا خلک به یو بل ته رانږدې شي هلته بالکل به ماښام خو چې تیاره شو یو بل به تا لیدم نه داسې دښمنۍ پکې سخت دی هغه خلک یو بل ته هلکان رانږدې شو په هغې کې ما ډېرې روغې دښمنو د مړو کې ځکه چې هغه خلک په کرکټ کې را یو ځای شو هغه هلکان مې یو ځای کړو بیا په هغې کې ما ټیمونه جوړ کړه هغې کې ته مونږ ټورنمنټ څه نوم امن ټورنمنټ د هغې ټراپې د هغې تصویران د هغې ناظمان چې ما سره کوم نیسي هغه ټول شته مونږ سره هغې کې مونږ لاړو او ناست به میز ته
ټیمونه پکې مونږ روزانه به پکې کېدل، هفتهوار به پکې ټیمونه باندې مو امن کرکټ ټورنمنټ راغی مونږ او پای کې هغه خلک اوس هم لګیا او هغه سړی اوس هم پټې نه کوي وایي چې هغه به کرۍ راکول هغه رانه نه غشته. خو هغه چې وکتل چې کوم خلک په هغې باندې راغله او چې کومې روغې په هغه کرکټ بازاریه باندې وشوې او کوم خلک سم شو نو هغه د هغې نه متاثر شو. هغه د هغه ځای خان دی لکه څنګه چې دلته خانان دي او جایدادونه شته دی خو د کرکټ ډاګه په هغه کلي کې نه وه. نو زه تاسو ته دا وایم چې کرکټ دپاره مونږ هغه قرباني کړي. ناظم صاحب دا ووایي چې زه بیټ بال یا یونیفارم اخیستی شم دغه به در سره زم کوم. که تاسو نور ټیمونه جوړوئ که نور ټیمونه جوړوئ زه به تاسو سره یم چې کله کرکټ له ځای چېرته ما ته به وایي چې یاره مونږ نن پلانکي ځای کې میچ دی یا په پلانکي ګراونډ کې نن ټورنمنټ دی ما ته به دعوت راکوي زه به خامخا درځم. بل کرکټ یا کھیل کوچ دا د سیاست نه بار شی دی، دا جذبه ده، جوش دی. مونږ چې کم خلک غلطه دی هغه ناظم صاحب خبره چې یاره دا خلک مونږ ځان سره راپاسو ځکه چې د دې مازدیګري دپاره خلک نشه کوي. تاسو ته ویل دي وایي راځئ چې مازدیګري رنګین کړو نو اکثر یا حالات کې رنګین شي یا د نیر په غاړه رنګین شي، دوه خبرې هغه سره که نه. نو چې دا مازدیګري مونږ د کرکټ کې انګیج کړو نو د ده نه یوې نشې ټایم لاړه بیا به د سره دی به بیا دومره ستړي چې ماښام به دی د وخته ودي د ماسخوتنې دی هغه دوپړو بجو پسې چې ګرځېده بیا د هغه خرازه یا به چا شکولي یا به بل څوک شوکوي یا به چېرته ایله پسې ځي نو دی به ماسخوتن دی هغه دغه ته منځي یو د ده ضمیر به دا ملامته کوي دی چې زه په کومه لار کې روان یم او زه کوم ملګرو سره ناست یم زه به ورته څه وایم چې یاره زه اجراګان ته ځم یا د چرسو نشې ته ځم ځکه په دې محفل کې نشهي سړی نه دا جذبې والا خلک دی چې کوم پول کې کوي کرکټ له راځي فوټبال کوي والیبال اینیون هر گیم چې کوي خو دې یو جذبې ده کوي که نه. نو مونږ دونه پر قربانۍ ورکړي او بیا هم زه ستاسو د قربانۍ لپاره ستاسو د کم خیالات چې دي دا نیک خیالات دي. په دې څوک سیاست نه کې ډېر خلک د سیاستونو بورډونه لګولي چې سپورټس کلچر پلان کې ډینګرې خو چې لاندې نه وګورې نو هندوانه څښئ ای باندې تاسو ټول پوه یې زم پوه یم ناظم صاحب هم پوه دی دا زموږ صدیق صاحب هم پوه دی ټول خلک په دې پوه دی خو چې هغه وایي آدي کې دان دې کانے کور اور کانے کې اور هغه کار نه کوم. خو چې کله گیم یو ټورنمنټ نو ما ته به خامخا وایي کرکټ زما پسندیده گیم دی. دا اشنغر زلمو د لرو بر زلمو دا اشنغر زلمو د لرو بر زلمو دا د بابا خور پتا سو باندې ناز کوي درته واس کوي درته واس کوي درته زلمه د اشنغر زلمه د اشنغر زلمه د اشنغر